بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ په خیر رالی. قدرمنو علاقه سیمه د مردان په ګجرات کې موجود یو او څنګه چې تاسو وینئ یو میله یو جشن یو جذبه هغه هم زمونږ چې کوم کلچر دی زمونږ کوم تهذیب دی سپیشلی زمونږ چې کوم ثقافتي روایت دي او دا ټول د زمیندارۍ یعنی د دغه سیزونو سره ریلیټډ دي. راغلی یو نن دغه د غویانو دغه مقابلې دي سری جلسه ده. نو ما سره په څنګ کې یو ملګری ولاړ دی دوی سره مختصر دوه خبرې کوم. ملګري دا راته ووایي د دې سیز نه زمونږ په علاقه کې فایدې څه دي؟ مونږ ته به ترې فایده څه زمونږ او عوامو ته به ترې څه فایده وي؟ جی دا خو زمونږ یو زمینداري دپاره هم ډېر یو اهم سیز دی چې دغه کو بل خبره دا ده چې شوق دی نو ډېر هلکان اوس په یو څه بل څه سر دي نو دا یو دا دی چې مطلب مونږ پې ځان مشغول کړي او ځان لم یو خپل شغل جوړ کړی بالکل په سایټ ته یو بس ځان لم دا مشغولتیا جوړه کړه. بالکل د دې ملګري مطلب دغه ټیک ټاک او پبجي دی چې دا خلک دلته راشي د دې نه مزې واخلي. مونږ سره مخکې اوسئ. چې هغه د غویانو د کاړې په شکل باندې به تاسو ته مخې ته پیش کېږي او الحمدلله زه په دې خبره باندې ډېر زیات فخر کوم چې غویان جغو هیوې رمبې کوداله دا د ډېرو زړو مشرانو د هغه اسلافو هغه نښې دي او نن چې کوم دی نو زموږ د هغه زړو مشرانو هغه نښې موږ ته د سلیمان د شاهزیب د عاصم او د انتظامیه اعظم او خرمزیب دي د دې په شکل کې چې کوم دی نن موږ ته هغه پیش کېږي او موږ ټول به چې کوم دی نو د شوال چې کوم دی زموږ ورکوټ ماشوم انتظامیه والا ملګری شوال چې کوم دی نو دا د دې ټولو ملګرو د شاخ د باندې په هغه جامه کې به موږ ته نن پیش کېږي دې کې به موږ ته هغه خپل زاړه مشران او د هغې هغه دغه به چې کوم دی موږ ته ټول را یادېږي خو صرف او صرف د مشرانو ته د کشرانو ته ټولو ته دا خواست دی دا پروګرام موږ او تاسو ټول په لومبي ځل باندې ګورو د دې به هم څه اصولي او څه پروګرام به یې هغه دا دي چې د انتظامیې والا ما ته ووایي چې د غویانو د ملګرو نه علاوه د نورو ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې دی هغه طرف ته لاړ شي اول ته ودرېږي چې غویان سړک ته ونه دانګي هلته مزید نقصان جوړ نه شي او ماشومان یا لوی زنانه واړه هر څه چې کنه چې هغې ته نقصان ونه رسي نو د ټولو په خدمت کې به زما دا عرض وي چې هغه به چې کوم دی نو تاسو ټول هلته کېځئ او انشاءالله چې بیا دپاره دا کاړه کله کېږي نو په حیثیت شاعر به زه په دې سټیج باندې د غویانو په باره کې او د دې کاړۍ په باره کې یو ښکلې نظم تاسو برابر را لګي